اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. لسم شپه و لسم ریز علماء ذکر کړي دي چې اعمال ورځ ده د اذکار ورځ ده او د غم ورځ ده. لسم ریز او شپه څه ده د عبادت شپه ده. روایتو کې شته که دا شپه چوتیره کوي نه لسم شپه داسې ده لکه ملایکو برابر دی عبادت کړی وي یا 70 سال دی عبادت کړی وي. او دین عظیمه نقطه دا غده چې خدای دې مټولو ته نصیب کړي که دا لسم شپه خو چوته مولا حسین کې نصیب شوه کربلا کې نصیب شوه و امام حسین زیارت چې دا شپه تېره کړله داسې د لکه وینو کې خط پت مولا حسین څه شهید شوی وي. د شپې اعمالو نه دی چې شب بیداري انسان وکړي ذکر وکړي دعا وکړي اذکار وکړي او مخصوص المنځونه هم د حوالې سره مفاتیح الجنان کې شته دي لسم شپې اعمالو کې. ورځې په باره کې دا دی چې انسان دا ورځ غام کې تېره کړي کاروبارو کې ما کوي که وایي کو کاروبار کې به برکات نه وي. دا ورځ سبیل نه مخون پورې غام کې د حسین تېره کړي ژړا کې تېره کړي فریاد کې تېره کړي ذکر د حسین کې تېره کړي زیارت عاشورا ولولي زیارت وارثه ولولي یا نور کوم زیارات وارد شوي دي د شهداو کربلا والا کوم دی هغه زیارت کې تېر کړي او کوشش دا وکړي چې دا ورځ خوندي کې تېره نه کړي ګپ شپ کې تېره نه کړي سبیل نه مازدیګاره پورې الوګي کې انسان وخت تېر کړي تنده تېره کړي مګر دا څه روژه ما ساتي چونکې دا روژه لسم ورځې بني امیه او د حسین خوشحالۍ کې ستلې وه او مو به که اوس صرف به عنوان سره څه الوګه تېره کړو او نما روژه نه پوه کېږه دوستې دا روژه دی څه بیل یا مازدیګر یو څه ټایم څه دی یو غړپ په بوجه کې څه نمای روژه نه وي. پروردګار نه دعا دا کوو چې خدایه عظیم مولا حسین شفاعت د هغه کرم د هغه لطف د هغه زیارت د هغه دعا خدای موږ ټولو ته شامل حال وګرځولی کړي و هر شو ته بیله بیله مولا حسین خپل براخي نصیب کې واخلو دعوانا الحمدلله رب العالمین.